بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرون سبق کې مونږه دا ویلو چې حرام دا رزق دیو کنه نه. زمونږ په نسبت باندې د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې حرام دا رزق دی، او دا معتزله وایي چې حرام رزق نه دی. دوه لپاره دلایل او دای په دلایل باندې اعتراضات جوابات ته پرون شو. ان سبق کې والله تعالی یضل من یشاء و یهدی من یشاء. زمونږ اهل سنت والجماعت مسلک او عقیده دا ده چې الله تعالی د هر څه خالق دی. نو د اذلال معنی دا خلق ضلالت، او دا اهتدا معنی دا خلق هدایت. مطلب دا چې الله تعالی د هدایت او د ضلالت لره پیدا کون کړي، هدایت لره او ضلالت لره پیدا کون کړي. او معتزله هغه د هدایت معنی اخلي حق بیانول، او د اذلال معنی اخلي تسمیه العبد ضالا، یعنی بنده ته گمراه ویل. نو موږ دا خبر صحیح نه ده، ځکه کچرتي د دې اهتدا نه مطلب حق بیانول وي، نو بیا به الله تعالی دا خاص کړه نو لکه الله تعالی والله تعالی یضل من یشاء و یهدی من یشاء. نو دلته کې الله تعالی په دې مشیت پورې جلا مقید کړی. مطلب دا دی چې الله تعالی چې څوک غواړي گمراه پیدا کوي، څوک غواړي هغه په هدایت پیدا کوي. هدایت او گمراهی دا الله تعالی پیدا کوي. واښو به باندې او کچرته د دې معنی حق بیانول وي، نو حق بیانول خو د ټول لپاره لکه الله تعالی فرمایي والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. چې الله تعالی ټول ته دعوت ورکوي او هدایت ته هغه ته چې خوږه شي لارې برابرې ده. نو اوس دلته کې که د هدایت معنی چې نه دا حق بیانول وي، نو دا بیا د ټولو خلکو لپاره خاص کېدی بنو بیا به عام معنی بیا نه وه. پوه شو باندې او اعتراضات جوابات بینی نو وای بدا والله تعالی یذل من یشاء و یهدی من یشاء. الله تعالی گمراه کوي یا چاله چې خوږه شي، هدایت کوي یا چاله چې خوږه شي. د دې یذل او د یهدی معنی به معنی خلق الضلاله والاهتداء، یعنی الله تعالی دا پیدا کوم کې د ضلالت او د گمراهی او د هدایت ته، لانه الخالق وحده، ځکه چې الله تعالی یک یوازې پیدا کوم کې دی. او معتزله هغه د اهتداء او د ضلالت معنی دا د اهتداء معنی دی حق بیانول او د حق بیانول معنی ځکه اخلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې نسبت شوی دی، دغه ته نسبت شوی دی. قرآن مجید ته زادتهم ایمانا وفي التقييد بالمشیه، او دل کې چې دا په مشیت سره دا مقید شوی دی چې یذل من یشاء یهدی من یشاء. نو دل کې چې په مشیت سره دا مقید شوی دی، نو باندې کې اشاره ده دې خبرې ته الى ان ليس المراد بالهدايه بيان طريق الحق، چې دې هدایت نه مراد دغه نه ده، بیان طريق الحق نه لري، حق لار بیانول لري کما زعمت المعتزله. ولي؟ لانه عام في حق الكل، ذکر عام د ټول خلکو په حق کې او گمراه دي او کار سړي هغه ټول ته الله تعالی دا هدایت بیانوي. ولل اصلاح یعنی کدا ويهدي من يشاء يضل من يشاء. نو کله يهدي معنی چې دا د هدایت معنی حق بیانول شي، نو الله تعالی خو بیا مطلب دی چې الله تعالی صرف دی هدایت یافته خلکو ته لا رخي نور ته حق نه بیانوي. دا څه نه الله تعالی ټول دا بیانوي. والله يدعو الى دار السلام. ولل اذلال عباره، او نه اذلال عبارت ده عن وجدان العبد صغالا، یعنی بندل را گمراه مندل، او تسمیته ضلال، یعنی بندتا د گمراه نوم ورکول. دا معنی هم نه ده لکه څنګه چې دا معتزله وایي چې اضلال چې نه د دینه مطلب دا چاته ضلال ویل یا څه لرم. ولی الا معنی لتعليق ذلك بمشیه الله تعالی، ځکه چې وجدان معنی علم ده، نو د دې سره تعلق نشته، د دې معنی هیڅ تعلق هم نشته چې دا په الله تعالی په مشیت ولا متعلق شي. لکه پوه شو به باندې وس دا اعتراض دی چې لکه ته وی چې دا هدایت معنی دا خلق اهتداء او دا ضلالت معنی دا خلق ضلالتو. نو بیا د دې نسبت قرآن مجید ته ولې شوی دی چې قرآن مجید کې وایي ان هذا القرآن يهدي للتي
هي اقوم او دغه شان دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دی ول نسبت شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته انک لا تهدی من احببت او دغه شان دی اذلال معنی کته و چې دغه خلق ضلالت دی نه دی شیطان ته ول نسبت شوی دی لکه شیطان وای ولا اذلنهم ولا امنينهم چې دا خلق به گمراه کوم او دی بوتانو ته ول نسبت شوی دی رب انهن اضلل كثيرا من الناس یا الله دی بوتانو ډېر خلک دي نه دا کړل نو دل گمراه کړل نو دل کې په دې قران مجید ته چې د هدایت نسبت شوی دی او یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هدایت نسبت شوی دی یا د شیطان ته او اصنام ته بوتانو ته د گمراهی نسبت شوی دی نو دا په طریقې د مجاز دی په طریقې سره مجاز دی لکه دا سبب دی او دا مسبب دی او دا مجاز په طریقو کې یو طریقه دار چې سبب وي او مسبب د مراد واخلي نعم و او دا اعتراض نه جواب دی چې اعتراض بلاول وکي بیا بل قد تضاف الهدایت کله کله اضافت کیږي د هدایت ال نبی صلی الله علیه وسلم ته لکه ان غلادانی مجازا بطریق التسبیب چې دا سبب دی پیغمبر سلام سبب دی د هدایت لپاره كما يسند الى القران لك سنه جديد نسبت له شيء القران مجيد وقد يسند الى الاضلال او كلا كلا وقد يسند الاضلال او كلا كلا نسبت کیږي د گمراهی د اضلال شیطان ته مجازا شیطان ته کوم ځای کې شوی لکه لو ذلنهم ولو منينهم كما يسند الى الاصنام لکه څنګه چې د نسبت شوی گمراهی نسبت شوی اصنام او بوتانو ته په کوم ځای کې ربي انهن اضلل كثيرا من الناس لکه پوښتنه دی باندې اوس په دې باندې بل اعتراض دار چې کته وکړه چې الله تعالی د هدایت معنا دا خلق هدایت ته او الله تعالی یو بندل د هدایت توفیق ورکو نو چې الله تعالی دې په هدایت باندې پیدا کړو په کار ته لای چې د مرګ پر هدایت باندې وي دې هدایت نه اورېدل او مشایخ وایي چې هدا الله ولم يهتدي الله ورته هدایت کو خو دې په هدایت باندې نشو نو که الله تعالی خلق به هدایت معنا خلق هدایت به نو الله تعالی د هدایت نه بعد به سره بیا هذا بیا دا غیر اهتداء نسبت کول صحیح نو یا لکه په قرآن مجید کې جری واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى چې موږ د سمودیان چې موږ ورته هدایت وکړو واغو دا رونواله خو په هدایت باندې یاره باطل خو په حق باندې نو دلګي چې الله تعالی ورته هدایت وکړو بیا څنګه دوه دا خو نو وای چې دا لکه هم دا مجازن دی یو تبل چې نه مراد دي هغه پوه شو باندې ثم المذكور في كلام المشايخ بيدا هغه چې ذکر کړل شي د مشایخ په کلام کې ان الهدایت عندنا چې هدایت موږ په باندې خلق الاهتداء او چې دا په هدایت پیدا کولی ومثل هدا الله فلم يهتدي چې الله ورته هدایت کو په هدایت نشو یا واما ثمود فهديناهم مجاز عن الدلاله دا مجاز دی د دلالت او د دعوت الى الاهتداء چې مثل هدا الله چې الله تعالی ورته هدایت لا روغله او هدایت لا قبول نه کړله پوه شو باندې اسباب دی نو دلته هم د مسبب او اراده د سبب واخلي او دا د مجاز په علاقو کې علاقه ده ځکه دلالت دعوت د اسباب ته هدایت دي او لکه څنګه چې په قرآن مجید کې مسبب او سبب د مراد غسته شوی دی لکه وينزل عليكم من السماء رزقا وينزل عليكم من السماء رزقا لا الله تعالی خو د اسباب د رزق نه نازلې او بنازلې او دا او سبب د نصر لپاره لکه پوه شو باندې وعند المعتزله او د معتزله باندې بیان طریق الثواب یعنی د هدایت معنی دا غو باندې حق لار بیان ولي او هو باطل دا خبره دا معنی سره باطل ده ځکه کې کچرته دا معنی ته واغله کنه د هدایت معنی ته دا واغله چې حق بیانول نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم قران یې ګل الله پاک دې لپاره دې چې خلکو ته بیان کی حق ورته بیان کی نو بیا پیغمبر علیه السلام نه الله تعالی دا هدایت منفی کړه او فرمای ورته چې انک لا تهدی من احببت په شو باندې نو بیا خو لګا دا هدایت منفی کول څه دي او بل دا کړه هدایت معنی ته بیان طریقه حق والی نو بیا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا دعا اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون یا الله زما دې قوم ته هدایت وکي یا الله ته هدایت بیان کی دا معنی نه ده په شو باندې نو مشهور دا چې زمونږ په باندې د هدایت معنی دا اندغه اراءه الطريق او دا دغه ما د معتزله په باندې معنی دا ایصال ال المطلوب غواړو کې فرق دا لکه وسړی ته ته لکه د دې نه زده غته زما د بند سکول ته زما څنګه بلار شمه
نو تور ته چیرې د دې نه بوزي پیسې په پخو کې او بهر ګټ ته بوزي بیا بلار دې نه کرکشي ته کې رکشي ته بوګي کنه جو سینیه بلار شي یو چوک بل الله شي بای باندې بغس طرف ته کټ شي بیا بلار شي بلکې چوک پر شي بای باندې بیا د طرف ته کټ شي بیا بل بل چوک راشي سوراب چوک او بای باندې بخې طرف ته کټ شي زیبا یو چوک په مخ لرا شي بیا بلګي نو ورسو بل چوک راشي بس عقل ته د بڑ سکول یو دا او دویم دا عیسی مطلب دا تاسو کو چل کر بڑ سکول کم دی وای دا عبد الله قاسم سم نیو کیل دی دا موټر سایکل دوکې دا الله به کوچ کی کله د بڑ سکول لاګه دل د کوچ کو دا د توجی عیسی مطلب د عیسی مطلب نو ورسو دا گمراهی جران دا ناممکن ده د ایراد طریق نو ورسو گمراهی سره ممکن دی تا ورته ویل کله د صداغه طرف ته مخته هغه په هزار په فوق لرو دی بل طرف ته روان شو او بیا کتګي او برګي خې طرف ته یو ګس طرف ته دي او ورسېدو او چې هغه خپل سکول ته ونه رسېدم نو دا معنا ده پوه شئ وعند المعتزله بیان طریق الصواب وهو باطل دا معنا باطل ده ولی باطل ده لقوله تعالی انك لا تهدي من احببت ولقوله عليه الصلاه والسلام اللهم اهد قومي مع انه بين الطريق سره دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانو دا بين الطريق لا رواج کوم ودعاهم الى الهدى بينت انا ما انه بين الطريقه سره د دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واضح کړی د خلکو تلاره ودعاهم الى الاهتداء او خلکو د هدایت دعوت ورکړو والمشهور او مشهور ده ان الهدايه عند المعتزله چې د معتزله باندې هدایت الدلاله الموصله الى المطلوب هذا دلاله رسون کوي مطلوب ته وعندنا الدلاله على طريق دلاله په داسې لار باندې چې هغه يوصل ايصال الى المطلوب چې ورسي مطلوب ته د اراده طریق وي سواء حصل الوصول والاهتداء ام لم يحصل برابر خبره ده چې تور دلار وغه کړه د بیا د هدایت او د رسیدل ورته حاصلې او کنه حاصلې ورته لکه پوه شو به باندې خادي وذا اخرنه خبره هذا دا چې اصلاح للعباد د الله تعالی باندې واجب دی او کنه دی واجب اصلاح للعباد دا مطلب دی چې کومه خبره د بنده لپاره غوړه ده نو هغه الله تعالی باندې واجب دی او کنه دی زمونږ د اهل سنت والجماعت باندې الله تعالی خالق کله مالک کله او متصرف کله مختار کله لا الله تعالی باندې هیڅ څه نه واجب نه دی الله تعالی باندې هیڅ واجب نه دی او دا معتزله عقیده ده چې اصلاح للعباد یعنی کم کار چې په بنده باندې د بنده لپاره فائدہ مند دی نه په الله تعالی باندې واجب دی اوس بیا باندې کې دوه مسلک دي چې یو چې اصلاح للعباد چې کم دا دین لپاره بهتر دی نه په الله تعالی باندې لازم دي او بعض به دا و چې د دین لپاره او د دنیا لپاره او چې اصلاح للعباد نو په الله تعالی باندې دا او کول لازم دي زمونږه بنیز باندې موږ وایو چې اصلاح للعباد په الله تعالی باندې لازم نه دي که اصلاح للعباد په الله تعالی باندې لازم نه دي ولې نه دي وای کچرته په الله تعالی باندې دا لازم وي نو بیا به الله تعالی کافر به په کفر کې نه پیدا کو فقیر به په فقر کې نه پیدا کو دا د سره په فقیران په دنیا کې وینو ځکه چې دا اصلاح للعباد د بنده لپاره غریبی ده که مالداری ده کنه او فقیر کې بس یو ته محتاج بل ته محتاج نو الله بر سره دا فقیر پیدا کوو او کافر کفر غوړه ده که اسلام غوړه ده اسلام غوړه ده الله بر سره دا کافرانو غوړه کول پیدا کول نو الله تعالی چې دا کافران پیدا کړی دي او فقیران پیدا کړی نری دا دغه چې دا اصلاح للعباد په الله تعالی لازم دي دویم دا چې الله تعالی بری بنده باندې خپل احسانات شمار کړی دي ها نو که احسانات په الله تعالی کړی دي او دای په اثبات لري دي چې موږ تعالی دا درکړي نو کدا په الله تعالی باندې لازم وي نو چې کمال د الله تعالی ذمہواری ده او ذمہواری څوک پوره کینو پای باندې دغه نه پای باندې څوک احسان نسباتي په چا باندې واښو باندې او څوک به شکر مستحق نه کیږي الله تعالی به شکر مستحق وي هم نه دغه چې الله تعالی باندې لازم دي دریم دا چې کچرتا دا اصل للعباد په الله تعالی باندې لازم وي نو بیا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم فضیلت په ابو جهل باندې نه بنو او موږ وایو چې ابو جهل د لپاره اصل دغه او د پیغمبر اسلام لپاره دغه غوړو او حال له خبره نشته کنه الله تعالی نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفات بیان کړی دي او په ابو جهل باندې ځکه چې الله تعالی باندې لازم دي پوه شو باندې بل دا که الله تعالی باندې لازم وي نو بیا یا الله مال ګناهونه بچ کې یا الله د خراب مرنه می بچ کې نو دا دعاګانې غوښتل به بیا صحیح نو ځکه چې ستاره لپاره دا غوړه دي نو چې ستاره لپاره غوړه دي ته نه اوس دعا وغواړي پوه شو باندې نو دا بل لا چې دا دغه نو د الله تعالی
د بندګانو ته د بندګانو په مصالحو ته چې بیا نه نسبت کول دا بیا باقی نو پاتې شي چیرې دا وګوره وما هو اصله للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالی سچ د بنده لپاره لازم دي دا سچ په بنده لپاره صالح دي غوړه دي دا په الله تعالی باندې واجب نه دي والا کچره دا په الله پاک باندې واجب وي لما خلق الكافر والفقير المعذب في الدنيا والاخره نبي پیدا کړه الله تعالی کافر لرا او فقیر لرا چې د په دنیا کې او په آخرت کې عذاب ورکولېږي په دنیا کې فقیر ته عذاب ورکولېږي او کافر ته بس کې عذاب ورکولېږي نو دا یو دلیل شو دویم دلیل ولما كان له امتنان على العباد او نبي اثباتل په بندګان باندې احسان باندې د الله تعالی په بندګانو باندې و استحقاق شکر او دا مستحق د شکر به الله تعالی نه په هدایت کې واښوي دغه چې په الله تعالی باندې لازم وو چې په الله تعالی باندې لازم دي ولې دا موږ شکریا ادا کوو و حفاظت انواع الخيرات عبارت دی چې دا خیرات او د نیکو دا مختلف قسمونه دا په دمه شي لکونه ادا الواجب زکه چې دا ادا کوم کې د واجب دی دریم نمبر ولما كان امتنانه على النبي صلى الله عليه وسلم فوق امتنانه على ابي جهل انو بیا دا احسانات زیات کول د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې په ابو جهل باندې واښوي چې په ابو جهل باندې دا احسان کول منه دی او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لپاره الله تعالی په احسانات کړی دي ولی اذ فعل بكل منهما ذکر چې کړی دی الله تعالی هر یو دینه غایه مقدوره من الاصل له په هاي کار باندې چې کم دره لپاره ډیر زیات اصلاح دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره دا اصلاح دي د ابو جهل لپاره دا اصلاح دي نو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فوقیت په ابو جهل باندې بیانوي واښوي به باندې سلورم نمبر ولما كان لسؤال العصمه او بیا با نوې له الله تعالی نه به بچ کېدو سوال باندې کړي چې الله مال ګناه نه بچ کې ځکه چې الله تعالی ته په دې ګناه کې کړه نو ستاره لپاره اصلاح للعباد دا غوړه دي ستاره لپاره اصلاح داري نو تل دې دعاګانې ولغړ چې الله دې ګناه نه بچ کې یا له خراب مقدم او توفیق او توفیق سوال باندې کړو وکشف الضراء او د لری کولو د تکلیفونو والبسط او د فراخي په الخصب بسر سبزي کې والرخاء په خوشالي کې مانن لان ما لا يفعل في حق كل واحد زګه نګي کې هر هغه چې په حق د هر واحد کې فهو مفسد له چې دا لپاره فساد خرابي يجب على الله تعالی ترکها واجب دی په الله تعالی باندې پرې خو دل لري لکه پوښتنه بنی باندې بل ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة الى مصالح العباد شيء اذ قد اتى بالواجب او بیا کچتا دغه په الله تعالی باندې لازم وي نو نه به باقي پاتې شي په قدرت د الله تعالی کې چې نسبت لري د بندګانو مصالح ته کړه په یو چیز کې ځکه چې راتل بدی باندې دا واجب دي لکه پوښتنه بنی باندې دا پینځه وجدي بیا شارح وي ولا عمري زماني په خپل عمر باندې قسمي ولا عمري زماني په خپل عمر باندې قسمي ان مفاسد هذا الاصل چې د معتزله د یو خراب او د دې خبره اصل او اذا سكت عن وجوب الاصل بل اكثر اصول المعتزله اظهر من ان يخفى واكثر من ان يحصى وې د معتزله یو دا خبره چې اصل العباد په بنده باندې واجب دي په الله باندې واجب دي یو دا خبره او د دې نور ډېری خبرې دي دومره ډېری خبرې چې لکه هغه شمارې د شمارېدونه هم ډېر دي دا رسل وجنه دي لقصور نظرهم في المعارف الالهيه دا دې وجنه چې د الله تعالی پر معرفت کې د الله تعالی پر صفاتو کې ډېر زیات غور نه کړي کمه کوته پکې کړه ده د دې د وجنه بدی خبرو شکار شوی دي ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في طبائعهم او بل لا تدو په طبيعتونو کې دا خبره مضبوطه شوی ده چې دوی دا شاهد په غائب باندې قیاس کوي یعنی دا مخلوقات دا ټول شاهد دي او الله تعالی غائب دي او دا الله تعالی په مخلوقات باندې قیاس کوي دا خبره دوی په اسمنو کې مضبوطه شوی ده د دې په طبيعتونو کې مضبوطه شوی ده د دې د وجه نه دا خبره خراب ده او نور هم ډېر خراب دي بل دا غو دلیل یو دا دی کنه یرا اصل العباد په الله تعالی باندې ځکه لازم دي کنه کوي دا اصل العباد یا بند الله تعالی ته پته چیرې دا د بنده لپاره غوړي دی یو الله تعالی ته پته نه چې دا د بنده لپاره غوړي کله ته چې الله تعالی ته پته نشته نو جهل لازميږي او کته چې الله تعالی ته پته نه چې دا بنده لپاره دا غوړه ده او بیا ولوم نه ور کړي نو الله تعالی ته د بخل نسبت کیږي الله تعالی بخیل نه لکه پوښتنه به باندې نو موږ ورته دا په جواب کوایو چې لکه دا خبره استا غلطه ده ځکه الله تعالی په دلایل سره دا خبره ثابت ده چې الله تعالی کریم ذات ده حکیم ذات ده او دا هر څه الله تعالی په ملکیت کړي نو ګوره زما دا پټکې نه یا زما ټوپې ده زما موبایل ده کچاله ورکوم جو خپل مې خوخه او کچاله نه ورکوم جو خپل مې خوخه چې ما باندې جزور زبردستی شته نو هغه وایي چې نه په باندې الله تعالی باندې لازم دی موږ لازم پېښته دا عین انصاف ده
وغايه تشبههم تشبثهم او انتهائي دلیل له تشبث معنا دلیل و في ذلك بريك ان ترك الاصل هيك چې پر خودل اصلا د بندر بارا يكون بخلا وصفها يا خدا بخل الله تعالی كما قلتوب ده وجوابه جواب ده ان منع ما يكون حق المانع چې ما منع باله چې لکه کړه دا منع کېدل د معنی حق ده مطلب دا چې زما لپاره زما یو سیز یو مال بیا نه راکول بیا ظلم و چې دا یو سیز زما سیز ده نه د مانع دا حق ده چې اسستانه منع کی وقد ثبت بالادله القطعيه او حال ثابت شي بدلائل قطعيه سره کرمه د الله تعالی سخاوت و حکمت الله تعالی او علمه بالعواقب او په انجام باندې خبرداري يكون محض عدل و حکمت دا صرف د الله تعالی طرفنا عدل او حکمت ده واښو به دی باندې وې ثم ليت شعري بیا ما ته ودا پته ولګی کاش چې ما ته دا پته ولګی وې چې په الله تعالی باندې لازم دي کنه نو چې الله تعالی ونه کینو د ادم مستحق به کنه لکه یو کار په ما باندې لازم دی ما ونه کو نو زبر اعظم او د عقاب مستحق به کنه نو کته چې استال العباد په الله تعالی باندې لازم دی نو دې مطلب دا چې الله تعالی ونه کو نو دی با الله تعالی به اعظم مستحق عذاب ول ورکې سو کو عذاب ورکې وایي نعوذ بالله نو پدې کو خدا نشته دی او بل دا چې لکه ته دا عمره چیرې د اسلال العباد په الله تعالی باندې لازم دي نو بیا مطلب دا شو چې الله تعالی په الله تعالی باندې لازم دی او الله تعالی بیا هم نه کوي واښو به باندې نو دا خو لکه بخل دی او الله تعالی دې ټول خبرونه پاک دی ثم ليت شاعري بیا کاش چې ما ته علم وې شاعري چې ما ته علم وې چې ما معنا وجوب الشيء على الله تعالی چې الله تعالی باندې یو کار لازم کېدل څه مطلب دی اذ ليس معناه زکه دا معنی خو کېدې نشي چې استحقاق تارکه الذم والعقاب چې د دې پر خودو کې دا د مذمت او د عذاب مستحق دی او ظاهر دا خبر ظاهر ده ولا لزوم صدره عنه صدور عنه او نه دا چې د دې صادر کېدل الله تعالی نه لازم دي مطلب دا دی چې لکه ګوره تا باندې یو کار لازم شونه داګه کول پتا باندې خامخا لازم دي دا خامخا به او په الله تعالی باندې یو کار دا خامخا لازم کولیشته د فاعل مختار دی الله تعالی واښو یعنی الله تعالی څخه په خپل خو باندې کوي سب الله تعالی باندې لازم دي ولا لزوم صدور عنه نه لازم صادر کېدل لري نه بحيث لا يتمكن من الترك چې پرې سره چې الله تعالی پر خودو باندې قادر نه لري بناء على استلزامه محال زکا چې بیا د دې په لازم کېدو سره دا محل کې من صفه اغا كما قلتم او جهل يا ناپوهي او عبث يا عبث خبر او بخل يا بخل او نحو ذلك لانه رفض لقاعده الاختيار زکه بری کې دا قاعده اختیار نه انکار راځي اختیار قاعده مطلب دا دی چې هر څه د الله تعالی په اختیار باندې کېږي او کله چې دې اصل لباد په الله تعالی باندې واجب دي هغه اختیار به منفي کېږي وميل الى الفلسفه الظاهره العوار او بدی کې مایل کېدل دي هغه فلسفي دا چې داغه هغه فساد ظاهر دی داغه هغه عیوب ظاهر دي نقصان ظاهر دي لکه پوه شو به باندې بس ته دغه زمونږ وستاسو خوغه که یادوي جهوم خیر دی او کنه یادوي جهوم خیر دی تاسو خوغه که یادوي جهوم خو کنه یادوي جهوم الله دې تاسو مخکې تاسو دې الله تعالی مبارک اوكي دعاء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إيه ذا زمك واسماننا الله إيه ذا إنس جن مالكا إيه ذا من خالق ومالك الله إيه ذا من رحمن الله إيه ذا من رحيم الله إيه ذا من ستار وغفار الله يا الله من استاد رضا دپارا استاد دین دې د کولو دپاره راغلی یا الله تا پنګ باندې رحم کړی دی تا پنګ باندې احسان کړی دی تا پنګ باندې ډېر زیات فضل او رحم کړی دی چې الله بدون خلق موږ ته کړیو د خپل دین د خدمت لپاره یا الله زمونږ ته امید وجنه زمونږ د کوتاهۍ د وجنه زمونږ د تقصیراتو د وجنه
یا الله زمونږ د خطایانو او کمزورۍ د وجې نه یا الله په کوم طریقه باندې چې محنت کول غواړي یا الله موږ نشو کولی یا الله موږ ته معاف کړي یا الله موږ ته معاف کړي یا الله زمونږ د دنیا او د آخرت پریشانیانې مصیبتونه تکلیفونه ختم کړي یا الله موږ ته صحیح علم را نصیب کړي یا الله موږ ته پوخ علم را نصیب کړي یا الله د علم دپاره د طالب علم دپاره چې کوم صفات پکار دي یا الله هغه صفات په موږ کې راولي یا الله هغه صفات په موږ کې راولي یا الله موږ ته بهترین عمل را نصیب کړي یا الله په خپل علم باندې موږ ته بهترین عمل را نصیب کړي یا الله زموږ په هر عمل کې اخلاص را نصیب کړي یا الله د مرګ پورې یا الله زموږ زندگی او خپل دین د خدمت لپاره قبول کړي یا الله که زموږ له غواړي او کنه غواړي یا الله د دنیا په کارونو کې موږ مو مشغوله کوي یا الله د دین د کار نه موږ مو وباسي یا الله د دین د کار نه موږ مو وباسي یا الله سره ست طریقه کې الله موږ د دین د مهنت یا الله ډېر زیات توفیق راکړي یا الله زموږ څومره عملونه دي یا الله په دې کې زموږ د استادانو زموږ د مشرانو زموږ د کشرانو زموږ د مور پلار حصې په کوو کې د کوم استادانو په ذریعه سره چې الله موږ د علم را رسېدلی دی یا الله او استادان دا په زندګۍ کې دا په مالونو کې دا په عمرونو کې ډېر زیات برکات پیدا کړي یا الله کوم استادان زموږ مړ شوي دي یا الله هغو مغفور او مرحوم کړي یا الله څومره کسان موږ راغلي یا الله ستا دین زده کړې لپاره په نورو مدارسو کې دي یا الله زموږ د دینونو حفاظت وکړي زموږ د دنیا حفاظت وکړي زموږ یا الله د هر قسم شرونو نه د هر قسم مصیبتونو نه تکلیفونو نه یا الله زموږ حفاظت وفرمایلی کړي یا الله زموږ د دنیا او د آخرت پریشانیانې تکلیفونه مصیبتونه ختم کړي بې حساب بې کتابه یا الله موږ جنت الفردوس ته داخل کړي او حضور صلی الله علیه وسلم ملګرتیا راته نصیب کړي یا الله د قیامت پورې باندې موږ د پیغمبر علیه السلام مخې ته د استادانو مخې ته د خپل مور پلار د مخې ته یا الله موږ بې پرده مه کړې یا الله څنګه چې د را باندې په دنیا کې پردې راچولي دي یا الله داسې را باندې په آخر کې پردې راواچوې یا الله د قبر د عذاب نه موږ وساتې یا الله جنت الفردوس کې موږ ټول یو ځای کړي یا الله په خوشحالۍ باندې موږ جنت الفردوس داخل کړي صلی الله علی النبي الکریم وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.